أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم او کله چې وویل الله تعالی اے عیسی علیہ السلام زوی د مریم بی بی انت قلت للناس آیا تا ویلو خلکو ته اتخذوني انی سیما لرا و امی زما مور الہین معبودان د عبادت لایق ذات من دون الله سوا د الله نه دا تا خلکو ته ویلو قال سبحانك ان ابو عیسی علیہ السلام پاکی د تعالی را ما یکونو لی نشتر اختیار زما د پاره ندی مناسب زما د پاره انا قولا دا چې زه ووایم ما لیس لی بحق هغه چې نوي زما د پاره لایق دا خبر ما د پاره جایز نه را نو دا خبره څنګه وکم ان كنت قلتو که چېرې ما ویلي دا خبره کدی ته ما دا ویلي فقد علمتو یقینا ته پوهې پایې باندې تعلم ما فی نفسی تا ته علم دی یا الله تعالی ما فی نفسی هغه چې زما په زړه کې دي کم معلومات ما ته دي یا الله هغه خو تا ته پته ولا اعلم او زه خو نه پوهېږم ما ته علم نشته ما فی نفسک هغه چې ستا په ذات کې دي یعنې ستا د معلومات تا ته چې څه معلومات دي یا الله ما ته خو د هغې پته نشته هغه چې ستا په ذات کې دي یعنی هغه تا ته چې کوم علم دی تا ته چې کوم معلومات دي نو د هغې خو ما ته پته نشته ځکه پیغمبرانو خو په غیب علم نه لري انک بېشکه ته انت علام الغیوب ته یې ښه عالم په غیب باندې ما قلت لهم ما خو نه ویلي دي ته الا ما امرتني به مګر هغه چې تا امر کړی ما ته به پای باندې ان اعبدوا الله ربي وربکم دا چې عبادت کوئ د یو الله چې رب زما دی رب ستاسو دی وکنت علیهم او زوم په دې باندې شهیدان نگهبان کتونکې ما دمت فیهم تر کومې چې زوم په دوی کې نمار دي د عمل اصلاح کوله فلما توفیتنی نو هر کله چې تا زه اوچت کړم اسمان ته كنت انت الرقیبا یا الله ته بیا نگهبان ته بیا کتونکې علیهم په دې باندې وانت علی کل شیء شهید او ته په هر یو څیز باندې گواه یعنی عالم ان تعذبهم که چرته عذاب ورکړې دي ته فانهم عبادک پس بېشکه دي بندګان ستا دي وان تغفر لهم که ته بخانه کوې دي ته فانک پس بېشکه ته انت العزیز الحکیم ته یې زورور او پوهه قال الله الله تعالی فرمایل هذا یوم الله په ورځ د قیامت وفرمایي او دا د خوشخبري وس هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دا د هغه ورځ چې نفع به ورکوي رښتونو خلکو ته صدقهم رښتیا د هغې لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدین فیها ابدا د دې دپاره به جنتونه وي چې بهیږي به لاندې روانو د هغې نه نهرونه همیشه به دي پای کې تل تر تله به رضی الله عنهم راضي دي الله تعالی رضی نه ورضوا عنه او دی راضي دي د الله تعالی نه ذلک الفوز العظیم او دغه د کامیابي لویه لله ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره د بادشاہي د اسمانونو د ځمکې وما فیهن او هغه چې په دې اسمانونو په دې ځمکه کې دي هغه مخلوقات نو په هغې هم بادشاہي ده وهو على كل شيء قدیر او دا الله تبارک وتعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی ذات دی نو الله مالک الملک دی الله عالم الغیب دی اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات تے پیغمبران نہ ہو بادشاہان دی سنگا چھ اللہ بادشاہ دے پیغمبران اولیاء اللہ دام اللہ تا محتاج دا اللہ نے غختی دی ادا نور مخلوق هم اللہ تا محتاج دا اللہ نے غواری